په دنیا کې خو ډېر کافران شته نو د هغې نورو کافرانو خلاف موږ جلسه ولې نه کوو چې د قادیانانو خلاف جلسه کوو نو د دې نورو کافرو خلاف به هم جلسه وکړو خو چې ته ونه کړه نه هم د هندو خلاف وکړه نه هم د سیخ وکړله نه هم د عیسایي وکړله بس یوازې د قادیاني خلاف جلسه کوو دې که څه چل دی مثال په طور یو سړی په بازار کې شراب خرڅوي او غټ بولې لګولې چې د شرابو دوکان هر مسلمان چې دې نوم ته دې بوټ ته وګوري نو نفرت یې پیدا شي دا خو د شرابو دوکان دی نو مسلمان ته نفرت کوي نږدې ولا نه ورځي دا دوکاندار مجرم دی دې شراب خرڅوي خو سره خوا کې بل یو دوکان دی هغه شراب خرڅوي خو هغه پې د زمزم لیبل لګولی دی چې ما سره سوچه د زمزم اوبه دي دغه مجرم دی او دا مجرم دی د دې یو خلاف موږ چغه نه وایو و چې دا کم شراب خرڅوي او د زمزم لیبل پې لګوي نو د ده خلاف تحریک د ده د دوکان تش نس کول پکار دی ځکه دې د زمزم په نوم باندې مسلمان دوکه کوي شراب پسکي نو دا قادیاني مسلمان نه دی دې د مسلمان نوم پیش کوي نو د مسلمان په نوم باندې مسلمان دوکه کوي نو د دې وجې نه ټوله دنیا کې د دوی خلاف ځای په ځای تحریکونه شروع دي او دا جلسې جلوسونه کېږي چې زموږ ساده مسلمانان د دوی د حقیقت نه خبر شي او د دوی د فریب او د دوکې نه ځان بچ کړي نو دې وجې نه د ختم نبوت دا جلسې وي الله پاک د ستاسو دا محنت مشقت په خپل دربار کې قبول کړي او عقیدې اصلاح او حفاظت د الله د ټولو کړي او دا کم خلک چې بدبخت دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیبه کړي نو الله دې نیستونه نو هر صفت د پیغمبر علیه السلام کامل نو پیغمبري چې ورکول نو هغه مولا کامله ورکړله پخواني پیغمبران داسې وو چې د یو علاقې دپاره به یو پیغمبر و بلې علاقې دپاره به بل پیغمبر و او څه داسې وو چې د یو زمانې دپاره یو پیغمبر او بلې زمانې له بل پیغمبر خو زموږ پیغمبر علیه السلام د تمام دنیا تر قیامت د ټولو دپاره یو پیغمبر دی بل پیغمبر به نه راځي نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه خاتم النبیین یما او ما نه پس به بل څوک نه راځي او دا دوه ګوتې مبارکې پیغمبر علیه السلام یو ځای کې انا والساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي نو دا مسواکه ګوته دا منځنۍ ګوته دې منځ کې بله ګوته نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته قیامته پورې بل پیغمبر نشته او دې دوه ګوتو منځ کې که چېرته یو بله ګوته پیدا شي نو ډاکټر نه به ځي چې اپریشن وکړه دا کټ کا نو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته که چېرته څوک پیدا شي نو امت ولا اپریشن کړی دی په وخت یې ځای د رسول وي نو تر قیامته بل پیغمبر راتلونکي نشته یو انګریز یو جج و چې هغه قادیاني و نو علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه سره ملاقات شو نو هغه قادیاني جج وی مولانا دا نبوت څه شی دی هغه ورته نبوت یو اعلی منصب دی او په مخلوق کې چې الله کم بنده ډېر خوښ شي نو هغه له نبوت ورکوي نو افغاني صاحب به نور وضاحت کوو نو دا جج ورته وایي چې دا دومره ښه شی دی نو دا ښه شي باندې دا تاسو پابندي ولې لګوئ چې ختم نبوت ختم نبوت ښه شي عام کول غواړي نو دا پیغمبري دومره پکار ده چې هره محله کې یو یو پیغمبر وي هر کلی کې هر محله کې یو یو پیغمبر نو دا دومره ښه شي تا پې پابندي لګولی ختم نبوت افغاني صاحب وی دا خو شو دا سړی دی ده ته اوس قرآن او حدیث څه پیش کومه خو زه د ده په ژبه کې جواب کومه دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و لکه اوس چې د 500 غټ نوټ دی نو افغاني صاحب د 100 نوټ راویسته وی صاحبه دا شی څنګه دی وی دا خو ډېر ښه شی دی نو افغاني صاحب ورته چې ښه شی دی که نه نو که داسې یو بوټی یې عام کړم او په سپین کاغذ مهرونه لګوم او خلکو له یې ورکړم دا هر چا جیبونه به ډک شي نو مولانا وی دا کارونه کې وی دا ولې وی دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل دی دا دونه ښه شو ته پې پابندي لګې یا ولې
نو جج ورته وی د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده نو که بل چا جوړ کړه نو هغه جعلي دی جوړولو والا مجرم او نور د سوځولو دی نو دی ورته وی دقسې د نبوت اتارټي الله سره ده الله چې څوک نبي کړه نو هغه اصلي پیغمبر او که بل چا جوړ کړه نو هغه جعلي نو څنګه چې جعلي نور د سوځولو دی داسې جعلي پیغمبر دی د سوځولو دی چې څوک یې منئ جوړئ هغه د قابل د سزا دی فبهت الذي كفر نو الله پیغمبر علیہ السلام ته تمام خوبه او کمالات ورکړي دي او دې نه پس د بل پیغمبر د راتلو ضرورت نشته او که فرض کچاوي فلانه پیغمبر دی یا سو کوئی ز پیغمبر او یو مسلمان وته استاد پیغمبر څه دلیل ماته دلیل پیدا سره کافر شو ځکه چې انا خاتم النبیین لا نبی بعد دې حدیث کې د دې بدبخت شک پیدا شونه ځکه بل ته پوښتنه تا د نبوت څه دلیل دی نو دا بل چا نه بدلیل غواړي نه بهشک دغه سړی کافر دی د ایمان نخلاص دی په دنیا کې ډېر کافران شته نو دغه نور کافرانو خلاف موږ جلسه ولې نه کوو چې د قادیانانو خلاف جلسه کوو نو د دې نورو کافرو خلاف به هم جلسه وکړو خو چې ته ونه کړه نن د هندو خلاف وکړه نن د سیخ وکړله نن د عیسایي وکړله بس یوازې د قادیاني خلاف جلسه کوو دې که څه چل دی مثال په طور یو سړی په بازار کې شراب خرڅوي او غټ بولې لګولې چې د شرابو دوکان هر مسلمان چې دې لوت او دې بوټ ته وګوري نو نفرت یې پیدا شي دا خو د شرابو دوکان دی نو مسلمان ته نفرت کوي نږدې ولا نه ورځي دا دوکاندار مجرم دی دې شراب خرڅوي خو سره خوا کې بل یو دوکان دی هغه شراب خرڅوي خو هغه پې د زمزم لیبل لګولی دی چې ما سره سوچه د زمزم اوبه دي دغه مجرم دی او دا مجرم دی د دې یو خلاف موږ چغه نه وایو و چې دا کم شراب خرڅوي او د زمزم لیبل پې لګوي نو د ده خلاف تحریک د ده د دوکان تس نس کول پکار دی ځکه دې د زمزم په نوم باندې مسلمان دوکه کوي شراب پسکي نو دا قادیاني مسلمان نه دی دې د مسلمان نوم پیش کوي نو د مسلمان په نوم باندې مسلمان دوکه کوي نو د دې وجې نه ټوله دنیا کې د دوی خلاف ځای په ځای تحریکونه شروع دي او دا جلسې جلوسونه کېږي چې زموږ ساده مسلمانان د دوی د حقیقت نه خبر شي او د دوی د فریب او د دوکې نه ځان بچ کړي نو دې وجې نه د ختم نبوت دا جلسې وي الله پاک د ستاسو دا محنت مشقت په خپل دربار کې قبول کړي او عقیدې اصلاح او حفاظت د الله د ټولو کړي او دا کم خلک چې بدبخت دي الله دې ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب کړي نو الله دې نیستونه دعاء كامل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا الله زمن د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي یا الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته هم دعا کوي